بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 25 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمائی: اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع، وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان كمساجد، أو حرف مشدد مثل دواب، أو 3 أحرف أوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح، فصياقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء، وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها، وامتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين. پدې عبارت کې صاحب کتاب د منصرف په 9 اسبابو کې 6 نمبر سبب بیانوي، او دغه سبب دی جمع. جمع با د غیر منصرف د پاره سبب کله جوړیږي، او کله با یو سبب قایم مقام د 2 سببونو د پاره ګرځي. تدې د پاره 2 شرط دي. لومبه شرط دا دی ان يكون على صيغه منتهى الجموع، چې دغه لفظ د جمع منتهى الجموع په وزن باندې وي. جمع منتهى الجموع دا کمی جمع ته وي؟ نو مصنف پخپل ته دغه وضاحت کوي، او تدې د پاره 3 وزنونه ذکر کړی دي. په دغه 3 ونو وزنونو کې چې کومه مشترک خبره ده او کوم یو شان خبره ده، نو هغه دا ده چې د جمع اقصا یا د جمع منتهى الجموع کوم وزن دی، نو دا غي لومبي 2 حروف دا مفتوح وي، دا غي د پاسه زبرونه وي. په دریم ځای کې الف وي. نو دا 3 ونه وزنونه چې کم مصنف ذکر کوي، نو په دې 3 ونو کې دا خبره مشترک ده چې لومبي 2 حرفونه مفتوح دي. په دریم ځای کې الف دی. د الف نه بعد بیا یو حرف مشدد وي، او تدې مثال دی دوابو. نو دوابو دا د دابتون جمع ده، او دا دوابو دا جمع منتهى الجموع ده، یا بل نوم تدې دی جمع اقصا. نو په دې دوابو کې لومبي 2 حرفونه یعنی دال او وو دا مفتوح دي. په دریم ځای کې الف دی، او تدې نه بعد مشدد حرف دی. نو دا خو یو وزن دی. دویم وزن دا دی چې د الف نه بعد 2 حرفونه وي. نو کله چې د الف نه بعد 2 حرفونه وي، نو په دغه 2 حروفو کې به لومبی حرف دا به مکسور وي، او د دویم حرف اعراب دا به د عامل مطابق وي. او تدې مثال دی مساجدا. نو مساجدا دا جمع دا د مسجد. نو دلته د الف نه بعد 2 حرفونه دي، جیم او دال، لہذا لومبی حرف دا مکسور دی، او د دویم اعراب دا به د عامل مطابق وي. د جمع اقصا دریم وزن مصنف دا ذکر کړی دی چې د الف نه بعد 3 حرفونه وي. نو چې کله د الف نه بعد 3 حرفونه وي، نو بیا به پدې کې لومبی حرف دا به مکسور وي، دویم حرف دا به ساکن وي، او د دریم حرف اعراب دا به د عامل مطابق وي. او د دې مثال مصنف ذکر کړی دی مصابیح.
نو مصابیح دا جمع دا د مصباح. نو په مصابیح کې د الف نه بعد 3 حرفونه دي. لومبی حرف یعنی با مکسور دی، دویمه یا د هغه ساکن ده، او د دریم اعراب دا د عامل مطابق دی. نو جمع با د غیر منصرف د پاره سبب د ال ګرځي چې پاغه کې لومبی شرط داوي چې دغه جمع دا د منتهل جموع یعنی د جمع اقصا په وزن باندې وي او دا غي 3 وزنونه دا مصنف ذکر کړی دي. دویم شرط ولدا ده غیر قابل للهاء، چې دغه جمع تدی په اخر کې داسې ګول تا نوي یعنی تای مدوره چې وتوي چې هغه تا په حالت وقف کې په ها سره بدلېږي. نو چې کله دا دواړه شرایط پکې موجود وي، دغه لفظ د جمع منتهل جموع په وزن باندې وي، او دویم شرط پکې دا وي چې تدی په اخر کې ګول تا نوي یعنی هغه تا پکې نوي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلېږي. نو دغه جمع دا بیا یو سبب قائم مقام د 2 سببونه دي. کما جمع چې په دې وزن باندې وي او ته دې په اخر کې داسې ګول تا نه وي چې په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي، نو دغه لفظ دا به بیا غیر منصرف وي، ځکه چې دا یو سبب قائم مقام د 2 سببونه دي. نو مصنف فرمایي اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع. د منصر په اسبابو کې چې کما جمع ده نو دا به د غیر منصرف د پاره سبب ال ګرځي. دا غیر د پاره لومبه شرط ده ان يكون على صيغه منتهى الجموع، چې دغه جمع د منتهى الجموع یا د جمع اقصا په وزن باندې وي. د صيغه معنی دلته دا وزن. منتهى الجموع تدې لفظي معنی دا د جمع اخرنی جمع، یعنی تدین بعد تدغه لفظ دوباره جمع تکسیر جوړول دا ممتنع وي. او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ نو مصنف په خپل داغه تعریف کړی دی، وهو او دغه جمع یعنی دغه جمع اقصا دا څه ته وایي؟ ان يكون بعد الف الجمع حرفان، چې د جمع د الف نه وروستو یا به 2 حرف وي. نو داغه مثال ذکر کړی دی کمساجدا. نو دلته د الف نه بعد 2 حرفونه دي، او بیا موږ ته د وضاحت وکړو دا په شارحینو لیکلي دي چې په دغه 2 حرفونو کې به لومبی حرف مکسور وي او د دویم اعراب دا به د عامل مطابق وي. نو یو وزن د جمع اقصا یا د جمع منتهى الجموع دی مساجدا. دویم وزن تدغه الف نه وروستو با یا یو مشدد حرف وي او حرف مشدد، او تدې مثال دی دواب. نو دواب دا هم جمع اقصا یا جمع منتهى الجموع ده. نو دلته د الف نه بعد یو مشدد حرف دی. نو دا دویم وزن دی. دریم وزن مصنف ذکر کوي او 3 احرف اوسطها ساکن، یا بدو د جمع د الف نه وروستو 3 حرفونه وي. لومبی حرف دا به مکسور وي، درمیانه حرف دا به ساکن وي، او د دریم اعراب دا به د عامل مطابق وي. نو چې به کومه جمع کې دا شرایط موجود وي نو دغه جمع ته به مونږه جمع اقصا وایو. نو دې ځای پورې مصنف لومبی شرط ذکر کو، او هغه شرط دا دی چې دغه جمع دا به د جمع منتهى الجموع په وزن باندې وي. دویم شرط ولدا دی غیر قابل للهاء، چې دغه جمع دا به ها نه قبلی، یعنی تدې په اخر کې به داسې ګول تا نوي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو مصنف تدې به مثال ذکر کړی دی کمصابیح. نو تدې مثال دی مصابیح. نو مصابیح کې د الف جمع نه وروستو 3 حرفونه دي. لومبی حرف مکسور دی، دویم ساکن دی، او د دریم اعراب دا د عامل مطابق دی. لہذا مساجد، دواب او مصابیح د 3 الفاظ
دا غیر منصرف دي ځکه چې یو خو دا د جمع اقصا په وزن باندې دي بلکې دا جمع منتهى الجموع دي او تدې سره سره دویم شرط هم په دې کې موجود دی چې دا داسې تا تدې په آخر کې نشته چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي نو دا یو سبب قائم مقام د دو سببونه دی بیا فرمایي فصیاقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء صیاقلة دا جمع دا د سیقل او فرازنة جمع دا د فرزان نو دا دوانه الفاظ اگر چې تدوی وزن دا د جمع اقصا دی لیکن چونکې دا دویم کم شرط دی مصنف دویم دا شرط ولګاو چې تدې په آخر کې به داسې تا نه وي چې په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي نو دا شرط دلته موجود نه دی بلکې تدې په آخر کې داسې تا موجوده ده لہذا دا دوانه الفاظ دا منصرف دي نو فصیاقلة وفرازنة منصرف ولی منصرف دی دلیل څه دی لقبولهما الهاء ځکه چې دا دواړه الفاظ د ها قبلی ځکه چې د دې په آخر کې داسې ګول تا ده چې مونږ په دې باندې وقف کوو نو دغه تا دا په ها سره بدلیږي نو خلاصه دا شوه چې هغه لفظ دا به د غیر منصرف دپاره هغه جمع به د غیر منصرف دپاره سبب ګرځي چې هغه د جمع منتهى الجموع په وزن باندې وي او دویم شرط پکې دا دی چې د هغې په آخر کې داسې ګول تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي بیا فرمایي وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين په دې عبارت کې مصنف یو فائدہ بیانوي او هغه فائدہ دا ده چې څنګه تانیث بالالف المقصوره والممدوده یو سبب قائم مقام د دو سببونو د تانیث او د لزوم تانیث د وجنه دغه شانتي جمع تکسیر یا جمع منتهى الجموع یا جمع اقصا دا هم یو سبب قائم مقام د دو سببونو دی یو سبب پدې کې دی جمعیت یعنی تدیدا جمعواله او دویم سبب پدې کې دی تدغی جمع دا لزوم نو گویا چې یو سبب پدې کې جمع دی او دویم سبب تدغی جمع دیتا لزوم دی دا جمع تدینا نه جدا کیږي نو دغه لزوم دا د دویم سبب قائم مقام دی لہذا دا یو سبب دا قائم مقام د دو سببونو دی مصنف فرمائی وهو أيضا قائم مقام السببين چې دا جمع منتهى الجموع د تانیث بالالف المقصوره او د ممدوده پشانتی یو سبب دا قائم مقام د دو سببونو دی او هغه دو سببونه څه دي یو دی الجمعیه تدې جمع کېدل او دویم ولزومها تدغی جمع د لفظ ته لازم کېدل وس تدغی جمع د لازم کېدلو څه مطلب دی نو مصنف په خپله د هغې تفسیر او وضاحت کوي وامتناع ان یجمع مرة اخرى جمع التکسیر فکأنه جمع مرتين چې د جمع د لزوم مطلب دا دی چې تدغی جمع دوباره جمع تکسیر جوړول دا ممتنع وي وامتناع ان يجمع مرة اخرى جمع التكسير دا جمله دا تفسیر دی دو لزوم چې د جمع د لزوم مطلب دا دی چې تدغی جمع دوباره جمع تکسیر جوړول دا ممتنع وي او جمع تکسیر هغه ته وایي چې په هغې کې د واحد وزن دا مات شوی وي مثلا د رجل جمع دا رجال نو دا رجال دا جمع تکسیر دی ځکه چې په دې کې د واحد کم وزن دی رجل نو دا مات شوی دی او جمع سالم هغه ته وایي چې په هغې کې د واحد وزن دا سالم وي روغ وي لکه د مسلم جمع ده مسلمون نو په مسلمونه کې د واحد کم وزن دی نو دا سالم دی او برابر دی نو د لزوم مطلب دا دی چې تدغی جمع دوباره جمع تکسیر جوړول دا ممتنع وي
نو فکأنه جمع مرتين نو مصنف فرمایي چې گویا چې دا لفظ دو پیری جمع شوی دی او هغه دو پیری څنګه جمع شوی دی یو تدې لفظ په خپل جمع کېدل دي او دویم تدغه جمع دیتا لزوم دی نو گویا چې دا لفظ د دو پیری جمع شوی دی او بعضو شارحینو بیا دا خبره هم لیکلی ده چې په دې جمع اقصا کې او په دې جمع منتهى الجموع کې کله حقیقتا د جمع تکرار شوی وي او د هغې مثالونه هم موجود دي مثلا د کلب جمع دا اکلب د کلب جمع تکسیر دی اکلب او بیا د اکلب جمع دا اکالب نو دلته اوسو دا کمی جمع دی تا دی تکرار شوی دی د کلب جمع راغله اکلب او بیا د اکلب جمع راغله اکالب او بل مثال دی لکه سوار د سوار جمع دا اسوره او بیا د اسوره جمع تکسیر دی اساور نو دلته هم د جمع تکرار شوی دی او کله کله دغه تکرار دا حکمن وي یعنی حقیقتا په دغه لفظ کې د جمع تکرار نه وي شوی لیکن دغه کما جمع منتهى الجموع دا یا جمع اقصا دا د هغې جمع مشابه وي په کومو کې چې تکرار شوی دی لکه مساجد نو اوس په دې کې د جمع تکرار نه شوی ځکه چې مساجد دا جمع دا د مسجد لیکن دا مساجد دا د اکالب او د اساور په شانتې دی او په اکالب او په اساور کې د جمع تکرار شوی دی نو گویا چې په دې مساجد کې هم د جمع تکرار وشو نو فرمای وهو ايضا قائم مقام السببين چې دا جمع منتهى الجموع د تانیث بالالف المقصوره والممدوده په شانتي د دوو سببونو قائم مقام ده یو سبب پکې دی جمعیت او دویم تدغه جمع لازم کېدل بیا د لازم کېدل څه مطلب دی نو مصنف په خپل فرمایي وامتناع ان يجمع مره اخرى جمع التكسير چې تدغه جمع دوباره جمع تکسیر جوړول ممتنع وي نو دلته پکې مصنف دا قید ولګاو چې تدغه جمع دوباره جمع تکسیر جوړول ممتنع وي نو دینه دې طرف ته اشاره ده چې تدغه لفظ جمع سالم جوړول دا ټیک دی او تدې هم موږ سره مثال شته لکه د صاحبتون جمع تکسیر دی صواحب نو اوس تدې صواحب دوباره جمع تکسیر جوړول دا ممتنع دی لیکن کما جمع سالم ده نو هغه موجوده ده او د صواحب جمع سالم ده صواحبات ځکه چې په دې کې کم دغه جمع دا وزن دی نو دا پکې بالکل برابر دی مات شوی نه دی نو دې ځای پورې مصنف د جمع منتهى الجموع کم د منصرف کم شپږم سبب دی هغه بیان کو او مونږه دا خبره وکړه چې دغه شپږم سبب د جمع ده نو جمع به د غیر منصرف دپاره سبب کله ګرځي او کله به یو سبب قایم مقام د دوه سببونو وي لومبی شرط پکې دا دی چې دغه جمع دا د جمع اقصا په وزن باندې وي او د جمع اقصا وزنونه هغه مونږه بیان کړل چې لومبي دوه حرفونه به مفتوح وي دریم ځای کې به الف وي د الف نه بعد به یو مشدد حرف وي او کچری دوه حرفونه وي تدې نه وروسته نو لومبی حرف به مکسور وي د دویم اعراب به د عامل مطابق وي او کچری درې حرفونه وي د لومبی حرف دا به مکسور وي دویم به ساکین وي او د دریم اعراب دا به د عامل مطابق وي او دویم شرط به ولدا دی چې دا جمع اقصا د تدې په اخر کې به داسې ګول تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي نو کچری دا دواړه شرایط پکې موجود وي نو دغه جمع د دوو سببونو دا قائم مقام ده یعنی دغه جمع دا بیا غیر منصرف وي او هغه دوه اسباب څه دي یو جمعیت دی او بل دیتا د دغه جمع لزوم دی بیا مصنف فرمایي اما الترکیب فشرطه ان يكون علما بلا اضافه ولا اسناد كبعل بكة فعبد الله منصرف ومعدي كرب غير منصرف وشاب قرناها مبني په دې عبارت کې مصنف د منصرف په اسبابو کې وم نمبر سبب بیانوي
او دغه اوم نمبر سبب دی ترکیب. ترکیب با د غیر منصرف د پاره سبب کله ګرځي؟ تدې د پاره مصنف په دې مختصر عبارت کې دو شرطونه ذکر کوي او بیا د مثالونو په ذریعه باندې د هغې وضاحت کوي. او په دغې دواړو شرطونو کې یو شرط وجودي دی، یعنی د هغې موجود کېدل دا ضروري دي، او دویم شرط دا پکې عدمي دی، یعنی ته دغې لفظ داسې نه کېدل پکار دي. نو وجودي شرط مصنف په دې الفاظو سره ذکر کړی دی، فشرطه ان یکون علما، چې دغه ترکیب دا علم وي، د څه څیز نوم وي. نو دا وجودي شرط دی چې کم مرکب د غیر منصرف د پاره سبب جوړیږي، نو د هغې د پاره شرط دا دی چې دا د څه څیز د پاره علم وي. او دویم شرط پکې عدمي دی، او هغه دا دی بلا اضافت ولا اسناد، چې دغه مرکب دا مرکب اضافي هم نه وي او مرکب اسنادي هم نه وي. نو چې کله پکې دا دواړه شرایط موجود وي چې یو مرکب داسې وي چې هغه د څه څیز دپاره علم وي او تدې سره سره مرکب اضافي هم نه وي او مرکب اسنادي هم نه وي، نو دغه مرکب یا دغه ترکیب دا به بیا د منصرف دپاره سبب ګرځي. نو مصنف فرمایي اما الترکیب فشرطه ان یکون علما، د منصرف په اسبابو کې چې کم ترکیب دی نو د هغې د منصرف دپاره د سبب ګرځېدلو دپاره شرط دا دی ان یکون علما، چې دغه مرکب دا د څه څیز دپاره علم وي. او دویم شرط دا دی بلا اضافت ولا اسناد، خو چې دغه مرکب دا مرکب اضافي هم نه وي او مرکب اسنادي هم نه وي. که بعلبک، نو بعلبک دا لفظ دا غیر منصرف دی، ځکه چې دا نه مرکب اضافي دی او نه مرکب اسنادي دی، او تدې سره سره دا علم دی. بعل دا ځان له اسم او دا بکا دا ځان له اسم دی. بعل دا د بوت نوم دی او بکا دا د دغه ښار د جوړولو والا کوم بادشاه دی، د هغې نوم دی. نو دا دواړه الفاظ یعنی بعل او بک دا یې راغونډ کړل او د یو ښار نوم یې کېښودلی شو. نو دا بعل بکا دا لفظ دا غیر منصرف دی، ځکه چې دا علم هم دی او دا نه مرکب اضافي دی او نه دا مرکب اسنادي دی. بیا فرمایي فعبد الله منصرف، دا عبدالله دا لفظ دا منصرف دی، ځکه چې په دې کې وجودي شرط شته لیکن عدمي شرط دا پکې نشته دی. وجودي شرط پکې ځکه دی چې عبدالله دا علم دی، د یو کس نوم دی، لیکن مونږ ته دې سره سره مصنف دا خبره وکړه چې دغه لفظ دا به مرکب اضافي نه وي او دلته عبدالله دا مرکب اضافي دی، لہذا عبدالله دا منصرف دی. ومعدی کرب غیر منصرف، او معدی کرب دا غیر منصرف دی. ولی غیر منصرف دی؟ ځکه چې دا مرکب دی، یو لفظ دی معدی او بل دی کرب، نو دا دواړه راجمع کړي دي، جوزې کړي دي. نو او دا د یو کس نوم دی، معدی ځان له اسم دی او کرب دا ځان له اسم دی، دا دواړه راوځې کړي دي او د یو کس نوم دی او تدې سره سره دا نه مرکب اضافي دی او نه مرکب اسنادي دی، لہذا معدی کرب دا غیر منصرف دی. وشاب قرناها مبنی، او دا شاب قرناها کم لفظ دی دا مبنی دی، یعنی دا غیر منصرف نه دی. او دا غي وجه دا اگر چې دا شاب قرناها دا د یوې زنانه دا غي نوم ګرځېدلی دی، لیکن نو یو شرط پکې شته بشاب قرناها کې، ځکه چې دا علم دی، لیکن کم دویم مونږ شرط ذکر کړو چې دا به مرکب اسنادي نه وي، نو دا شرط دلته نه دی موجود، بلکې دا لفظ دا مرکب اسنادي دی. دا شابه دا فعل دی او تدې نسبت شوی دی قرناها فاعل طرف ته، لہذا دا لفظ دا مبنی دی او مبنی دا د غیر منصرفو ضد دی. نو یو ضد هغه د خپل ضد دپاره سبب د نشي ګرځېدلی. نو مصنف فرمایي اما الترکیب، د منصر په اسبابو کې چې کم ترکیب دی، فشرطه ان یکون علما،
نو دا به د غیر منصرف دپاره سبب ال ګرځي چې کله دا د یو څیز دپاره علم وي بلا اضافت ولا اسناد، او دویم شرط ولا دا دی چې دا مرکب اضافي او مرکب اسنادي نه وي. بیا مصنف 4 مثالونه ذکر کړي دي. 2 مثالونه د غیر منصرف دي او 2 مثالونه هغه داسې دي چې دغه لفظ دا منصرف غیر منصرف نه دی، یو لفظ کې منصرف دی او بل مبني دی. نو کبعل بکا، نو دا بعل بکا دا غیر منصرف دی، عبدالله دا منصرف دی، معدی کرب دا غیر منصرف دی، او شاب قرناها دا مبني دی. دلته بعض شارحینو یو اعتراض کړی دی چې څنګه مرکبی اضافي او مرکبی اسنادی دا د غیر منصرف دپاره سبب نه ګرځي، نو دغه شانتي د مرکب کم نور قسمونه دي، مرکبی توصیفي، مرکبی تعدادي او مرکبی صوتی، دا هم د غیر منصرف دپاره سبب دا نه ګرځي. نو مصنف چې څنګه د مرکب اضافي او د مرکب اسنادي د خارجولو دپاره دا قید ولګاو چې بلا اضافت ولا اسناد، نو دغه شانتي مصنف رحمه الله له پکارو چې دغه د مرکب کم نور قسمونه چې هغه د غیر منصرف دپاره سبب نه ګرځي د هغې د وتلو دپاره هم قیدونه لیکلی وي. نو بیا شارحینو ته دغه جواب دا ورکړی دی چې مرکب توصیفي دا د مرکب اضافي په حکم کې دی، او مرکب اضافي دا د غیر منصرف دپاره سبب ځکه نه ګرځي چې دا یو کلمه دا منصرف کوي یا د منصرف په حکم کې کوي، او مرکب توصیفي دا د مرکب اضافي په حکم کې دی. او هغه څنګه دی؟ ځکه چې دا دواړه مرکب تقیدي دي. په مرکب اضافي او په مرکب توصیفي په دې دواړو کې دویم جز دا د لومبي جز دپاره قید وي. په مرکب اضافي کې مضاف الیه د مضاف دپاره قید وي، مثلا په غلام و زیدین کې دا زید دا د غلام دپاره قید دی، اول غلام عامو هر چا ته شاملو، لیکن چې کله زید راغی نو د زید سره دا غلام دا محدود شو، دا کم اشتراک پکې و نو دغه اشتراک ته دینه ختم شو. او دغه شانتې په مرکب توصیفي کې صفت دا قید وي د موصوف دپاره، مثلا رجل عالم کې دا عالم دا د رجل دپاره یو قید دی، مخکې رجل عامو هر چا ته شاملو، لیکن چې کله عالم راغی نو دا رجل دا خاص شو. نو دی وجنا مرکب توصیفي دا په مرکب اضافي کې داخل دی، نو دی وجنا د مرکب توصیفي د بهر کولو لپاره د خاص لفظ راوړلو څه ضرورت نشته. او دغه شانتي مرکب صوتی، مرکب تعدادي دا په مرکب اسنادي کې داخل دی. مرکب صوتی او مرکب تعدادي دا په مرکب اسنادي کې داخل دي، ځکه چې مرکب اسنادي کله دا علم شو نو دا علم کېدلو نه بعد دا مبني شو، او مبني دا د غیر منصرف دپاره سبب دا نه ګرځي، ځکه چې غیر منصرف او مبني دا په خپل منځ کې الټ دي. او مرکب صوتی او تعدادي دا دو شروع نه مبني دي. مرکب صوتی او مرکب تعدادي دا د شروع نه دا مبني دي، لہذا دا مرکب صوتی او مرکب تعدادي دا په مرکب اسنادي کې داخل دي، لہذا تدې د خارج کولو دپاره د ځان له د قید ذکر کولو دا ضرورت نشته. نو خلاصه دا شوه چې د ترکیب کم قسمونه دي، نو په دغه قسمونو کې صرف یو قسم چې هغې ته مرکب امتزاجي ورته وایي او د هغې بل نوم دی مرکب منصرف، صرف دا یو قسم دا د غیر منصرف دپاره سبب ګرځي. او مرکب منصرف یا مرکب امتزاجي دی هغه دې ته وایي چې په هغې کې دوه اسمونه دا یو ځای کړی شي او د هغې په منځ کې حرف نه وي، نو دې ته مرکب منصرف هم ورته وایي، او په دې کې دې ته مرکب امتزاجي هم وایي. د دې دا لومبی جز دا عام طور باندې مبني بر فتحه وي، او دویم جز ته دې دا معرب غیر منصرف وي. او ته دې نه علاوه چې د مرکب قسمونه دي مرکب اسنادي، مرکب اضافي، مرکب توصیفي، مرکب صوتی او مرکب تعدادي دا د غیر منصرف دپاره سبب نشي ګرځېدلی، ځکه چې بعض په دې کې منصرف دي او بعض په دې کې مبني دي.
اوس راځو مونږه د دې عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي فواید ذکر شوي دي نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به دغه د ذکر کولو مونږه کوشش کوو. مصنف فرمای اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع. اما دا حرف تفصیل دی. الجمع مرفوع بضم لفظا دا مبتدا ده او دا د شرط معنی ته متضمنه ده. دا فا جزائیه ده. شرطه مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده. ان يكون على صيغه منتهى الجموع دا ولا خبر جوړیږي. بیا مبتدا خبر ملکر دا بیا خبر دی خدا خبر دا قائم مقام دی دو جزا نو شرط جزا ملکر دا جمله شرطیه جزائیه ده. وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان او حرف مشدد او 3 احرف اوسطها ساكن غير قابل للهاء. هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده او دا خبر مخکې هم مونږه ذکر کړی و چې ضمیر مرفوع منفصل کله د کلام په شروع کې راشي نو دا به د همیشه د پاره مبتدا جوړیږي. نو هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده. ان يكون بعد الف الجمع حرفان دا ولا خبر دی. ان يكون فعل ناقص او بعد الف الجمع دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي او دا خبر مقدم دی او حرفان مرفوع بالف لفظا دا ولا اسم مؤخر دی نو دا بیا خبر دی دو مبتدا لپاره. د مضاف مضاف الیه دا قاعده مونږه بار بار ذکر کړی و چې کله 2 3 4 5 اسمونه یو ځای راشي او په دې کې کم اخرنی اسم دی په هغې باندې الف لام داخل شوی وي او تدینا مخکې چې کم الفاظ دی په هغې باندې الف لام نه وي نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. نو دلته صیغه منتهى الجموع دلته 3 اسمونه دي په دریم اسم باندې الف لام داخل شوی دی او تدینا مخکې چې دا کم 2 اسمونه دي په دې باندې الف لام نشته نو دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه دي. او حرفانی دا تثنیه ده د حرف چونکه دا په حالت رفع کې دی او د تثنیه حالت رفع وی په الف ما قبل فتحه سره. وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان او حرف مشدد دا او حرف عطف دی او دا حرف مشدد دا موصوف صفت دا بیا عطف دی په حرفانی باندې. نو څنګه چې حرفانی د یکون د پاره اسم جوړیږي نو دغه شان دی د حرف مشدد جوړیږي او دا حرف مشدد ځکه په خپل منځ کې موصوف صفت دی. دا قاعده مخکې مونږ ذکر کړی و ځکه چې دا 2 اسمونه دي دواړه واحد دي او دواړه مذکر دي نو چې کله پکې دا ټول شرایط موجود وي نو دا په خپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي. او 3 احرف اوسطها ساکن دا هم عطف دی په حرفان باندې. 3 احرف دا 3 مضاف او احرف مضاف الیه دا مضاف مضاف الیه موصوف دی. اوسطها ساکن اوسطها مبتدا او ساکن دا ولا خبر دی. بیا مبتدا خبر دا صفت دی دو موصوف د پاره او موصوف صفت دا بیا عطف دی په حرفان باندې. او دا قاعده به هم موږ یاد ساتو د 3 والا تر د 10 پورې چې کومې انسی دي نو دا مضاف وی دو مضاف الیه طرف ته او تدې چې کم تمیز ده یا کم مضاف الیه ده نو دا د همیشه لپاره جمع وي او مجرور وي. نو دلته په دغه انسو کې 3 لفظ راغلی دی او تدې کم تمیز ده نو هغه جمع ده او مجروره ده. او 3 احرف اوسطها ساکن غیر قابل للهاء دا په وهو ان يكون کې کم هو ضمیر دی دا هغه ضمیر نه دا حال نو دی وجنه دا غیر دا منصوب دی. او دا په منځ کې چې کوم الفاظ دي مساجد کمساجد یا کمصابیح نو دا خبر دی دو مثاله مبتدای محذوف ده پاره. بیا مصنف فرمای فسیاقله وفرازنه منصرف. سیاقله دا مرفوع بضم لفظا دا معطوف علیه دی او فرازنه په دې باندې عطف دی نو دا مبتدا ده او منصرف مرفوع بضم لفظا دا خبر دی. او لقبولهم الهاء لام حرف جار قبول مضاف او دا هما ضمیر دا مضاف الیه دی لیکن معنا فاعل او دا الهاء دا قبول مصدر د لپاره مفعول به دی. نو قبول مصدر اپنے مضاف الیه اور معنا فاعل اور مفعول به سے مل کر دا مجرور دی د لام جار د لپاره او جار مجرور دا متعلق دی په منصرفون پورې.
وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها. هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده. قائم مقام السببين، قائم دا اسم فاعل صيغه ده او پدې کې هو ضمیر مستتر دا ولا فاعل او مقام السببين، مقام السببين دا مضاف مضاف الیه دا مفعول فيه ده. نو قائم اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فيه سے مل کر دا خبر دی دو هو مبتدا پر نو دا جمله اسمیه شو. او دا ايضا دا مفعول مطلق دی دا ازوا فعل محذوف د پاره، لہذا دا جمله فعلیه ده. بیا فرمای الجمعیه ولزومها. الجمعیه ولزومها پدې کې درې ترکیبونه دا ممکنه دي او دا خبره مخکې مونږه بار بار ذکر کړې ده چې کله د اجمال نه بعد تفصیل راشي نو په هغه کې عام طور باندې درې ترکیبونه کیږي. یو دا چې دغه تفصیل ته دغه اجمال نه بدل وي، نو په دې صورت کې به مونږه بیا د الجمعیه او د لزومها دا به مجرور وایو، ځکه چې السببین مبدل منه دا مجروره ده. نو بیا مونږ داسې وایو الجمعیه ولزومها، دا دواړه بدل دي د السببین او د مبدل منه او د بدل اعراب دا یو شانتي دي. دویم ترکیب په دې کې دا دی چې دې کې هر یو دا خبر وي د مبتدای محذوف دپاره او د مبتدا کم خبر وي نو دا مرفوع وي، لہذا الجمعیه ولزومها دا به مونږه مرفوع وایو. نو تقدیري عبارت به داسې شي چې احدها الجمعیه وثانیهما لزومها یا وثانیها لزومها. او دریم احتمال پکې دا دی چې په دې کې هر یو دا مفعول به وي د فعل محذوف د اعنی د پاره، نو بیا موږ الجمعیه ولزومها وایو ځکه چې مفعول به دا منصوب وي. وامتناع ان يجمع مره اخرى جمع التكسير. امتناع دا مصدر دی او دا مضاف دی، او ان يجمع دا فعل مجهول دی، هو ضمیر پدې کې نائب فاعل دی، او مره اخرى دا موصوف صفت مفعول به دی، او جمع التكسير دا مضاف مضاف الیه دا مفعول مطلق دی. نو ان يجمع فعل مجهول اپنے نائب فاعل مفعول فيه اور مفعول مطلق سے مل کر دا د مصدر په تعویل کې شو، دا بیا مضاف الیه دی د امتناع مضاف د پاره، او دا مضاف مضاف الیه دا بیا عطف دی په لزوم باندې. نو څنګه چې لزوم مرفوع منصوب مجرور ویل جایز، نو دا قشان ته امتناع هم مرفوع او منصوب مجرور ویل جایز دي، ځکه چې معطوف علیه او د معطوف اعراب دا هم یو شانت وي. فكأنه جمع مرتين، كأن حرف الظهور به مشبه بالفعل ده ها ضمير ولا اسم ده، او جمع مرتين ده ولا خبر ده. اما التركيب فشرطه ان يكون علما بلا اضافه ولا اسناد. اما ده حرف تفصيل التركيب ده مبتدا ده او ده الشرط معنی ته متضمنه ده، او فشرطه جزائيه شرطه مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، او ان يكون علما ان يكون فعل ناقص هو ضمیر ته د لپاره اسم، او علما دا منصوب بفتحه لفظا دا موصوف دی. بلا اضافه با حرف جار، او بلا اضافه با حرف جار، او د لا دا دو غیرو په معنا باندې ده، نو غیر مضاف او اضافه دا مضاف الیه ده. او ولا اسناد کې دا کوم لا ده، نو دا لا دا زائد دا او اسناد دا عطف دے پو اضافہ باندے. نو غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور دے دا با جار دا پارا، دا جار مجرور دا بیا صفت دے دا علمن موصوف دا پارا، او موصوف صفت دا بیا خبر دے دا یکونا فعل ناقص دا پارا. یکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا خبر دے دا شرط ہو مبتدا دا پارا، اور مبتدا خبر مل کر دا بیا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر دا بیا خبر دے خو قائم مقام دو جزا دے، بیا دا جملہ شرطیہ جزائیہ شو. کبعلبک یعنی مثاله کبعلبک. فعبد الله منصرف، عبد الله دا مبتدا دا او منصرف دا ولا خبر دے، او معدی کربو، معدی کربو دا هم مبتدا دا او غیر منصرفین مضاف مضاف الیہ دا ولا خبر دے. او شاب قرناها دا هم مبنی دے بتاویل هذا اللفظ، او دا مبتدا دا او مبنی دا ولا خبر دے. یو ځل مونږ بیا ته د عبارت ترجمه ذکر کو. مصنف فرمای اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع. د منصر په اسبابو کې چې کومه جمع ده نو دا به د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره شرط ولدا دی ان يكون على صيغه منتهى الجموع، چې دا د منتهى الجموع یعنی د جمع اقصا په وزن باندې وي.
جمع اقصا څه ته وایي یا جمع منتهى الجموع څه ته وایي. وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان چې د جمع د الف نه وروسته دوه حرف وي لکه مساجد، او حرف مشدد یا مشدد حرف وي لکه دواب، یا درې حروف وي او اوسطها ساکن منځنی پکې ساکن وي. غیر قابل للهاء، او دویم شرط ولدا دی چې دغه جمع په اخر کې داسې تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. غیر قابل للهاء دغه لفظ د ها نه قبلی. کمصابیح فسیاقلة وفرازنة منصرف. دا سیاقله او د فرازنه دا لفظ دا منصرف دي. ولې منصرف دي؟ ځکه چې دا دواړه د ها قبلی. وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير. او دا جمع منتهى الجموع دا هم یو سبب قائم مقام د دوه سببونه دی، یو جمعیت دی او بل ته دغه جمعیت لزوم دی. او د لزوم مطلب دا دی چې دا غي دوباره جمع تکسیر جوړول دا ممتنع وي، نو گویا چې دا لفظ د دوه پیرې جمع شوی دی. اما الترکیب بشرطه ان يكون علما بلا اضافه ولا اسناد. د منصب په اسبابو کې وم نمبر سبب دغه ترکیب دی. دا به د دې د منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره شرط دا دی چې دا علم وي او تدې سره سره نه مرکب اضافي وي او نه اسنادي وي لکه بعلبکه. نو بعلبکه دا غیر منصرف دی. فعبد الله منصرف، عبد الله دا منصرف دی. ولی؟ ځکه چې دا مرکب اضافي دی. ومعدي کرب غیر منصرف، دا غیر منصرف دی ځکه چې دا مرکب هم دی او علم دی او نه مرکب اضافي دی او نه مرکب اسنادي دی. وشاب قرناها مبني، او دا شاب قرناها دا لفظ دا مبني دی ځکه چې د علمیت کېدلو نه وروسته دا مبني دی. ولی مبني دی؟ ځکه چې په دې کې اسناد دی، نو دا مرکب اسنادي دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.